وګه خبرې ورسره وکړه بس الله دې وبخي او دغه بس د وجود ټول ډوکې دي تقریبا 10 کاله مخکې دا سیلاب راغلی او دا به بس په دې سیلاب کې راغلی نو سیلاب کې راغلی دی بس الله دې وبخي او الله دې وس څوکي چې پیدا کړي چې ته مې دغه شي که نه دا غټ غم دی چې جمده انسان ورک شي کوپړی ده دا یې کته جامنی شي دا یې د خپو ډوکې دي دا یې د ولي دغه د ولي دي دا یې د ول دا یې هغه لاندې کوناډو دا یې چجي دي دا یې د ولو هغه دي دا چجي دي دا د لاسو دي بس الله دې وبخي خدای پاکه ته خو ډېر لوی دا یخته بوري لا شته یاره دا رښتې بوري یار یخته پورې شته دا دی یخته خو به دغه ځای کې دې سره دغه شوي دي نو ورې سره جام شوي دي که نه خاورې سره جام کړي دي یار هغه بای بوجۍ راغله نو اوس کفن هم راوړي هغه هلک کفن راوړي هغه پورې خو ښکلی واړه واړه که زمون پکې شي نه به دا اوس شو واړه ملګرو کفن پروګرام ولا کړی دی کفن راوړي او بیا به جوادیره کې خف کو زموږ د کور خوا د مقبره ده پای کې به چې کوم دی خف کو د جنازې پروګرام بولم کو د خیرات سره زموږ ورور وایي مسلمان دی بهر د علاقې چې سیلاب راغلو پر دې ټول علاقه باندې را مخه باندې ټول علاقه یې والد نو چې د کم ځای نه به دې را په مخه کړي خو بهرحال زموږ خدا پر دې مسلمانانو چې دې جنازه به وکړو خیر والله پاک دې په خپل رحم وکړي الله دې وبخي ډېر ګران بني آدم دی خبره ده دا خو هغه چپرته خو راوړل دا نه ده کفن ولا وړي کفن ولا راغسته دی او سلال او دغه توتی خان را روان دی نه دې ډېر عمر ده